یا ذل جلال والاکرام د دې برکت څه دی، د دې فضیلت څه دی او د دې فواید څه دي؟ ډېر یو بهترین عمل دی او ډېر آسان عمل دی. څوک چې دا عمل وکړي الله جل شانه به دغه انسان له دومره عزت ورکړي چې د ده به په وهم او ګمان کې هم نه وي. په دې باندې باقاعده الحمدلله ما ټرای په خپله باندې کړې ده، ما ته باقاعده اندازه شوې ده ښه. نو څوک هم چې دا وظیفه کوي یا ذل جلال والاکرام، خو دا به اوس کوو څنګه، طریقې څنګه او په څه ټایم کې به کوو. خو د هغې نه مخکې یو خبره کول غواړم. زما چې کوم غټ اکاونټ و مولانا شهزاد آفیشل، هغه ما پسې بین شوی دی. تاسو مهرباني وکړئ چې زما دغه اکاونټ دا ځان سره فالو کړئ. انشاءالله نوي وظایف او اصلاحي بیانات تاسو ته په دې کې ملاویږي. راځم خپلې خبرې له. نو ډېر یو مجرب عمل دی دا ښه. دا به تاسو د هر فرض مونځ نه بعد 21 مرتبه کوئ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، او په ځان باندې به شف کوئ. انشاءالله تاسو به په هغه هفته کې دننه دننه خپل عزت وګورئ او خپل مقام به وګورئ. دویم نمبر خبره دا ده که چېرته یو کس دی او هغه ته په کور کې مسایل دي، په کور کې ته هر سړی نفرت کوي، په لاره کوڅه کې ته هر سړی نفرت کوي او دی هسې پریشانه دی، ډپریشن ورته هسې لګېدلی دی، دی په یو ځای کې نشي ودرېدی چې ودرېږي خلک ورله بېعزتي کوي، بدنامي ورته کوي او توړ پې لګوي. په کور کې هم داسې زنانه وي چې هغه خواښې پې توړ لګوي، سقر پې توړ لګوي، دغه شان چې څومره د هغې سره په کور کې وي ټول پې ټول لګوي، خو هغه غریبه څه ویلی نه شي. نو هغه دې دا وظیفه شروع کړي انشاءالله د الله په حکم سره چې دا به په ټولو کې یو عزتناکه ښځه ګرځي او دا به په ټولو کې یو عزتناک سړی ګرځي چې چا سره هم دا عمل کیږي. نو لازمي دا وظیفه وکړئ ښه. هغه کومه وظیفه ده؟ د هر فرض مونځ نه بعد د 41 مرتبه یا معز ووئ او بیا چې د جمعې ورځې نو د جمعې په ورځ به صرف د ماښام د فرض مونځ نه بعد یا معزو یا معزو دا به 41 یو څلوېښت پیرې وئ او په خپل ځان باندې به شف کوئ. انشاءالله چې دا به په ټولو کې یو عزتناک سړی وګرځي، دا به په ټولو کې یو عزتناکه ښځه وګرځي. نو ډېر یو مهم عمل دی، خپله باندې هم وکړئ او د نورو ملګرو سره هم لازمي شیر کړئ.